د بینظیر د روپو لپاره خو تاسو ته سیم میلاو شو، خو که دا غلطیانې تاسو وکړئ نو په راتلونکي وخت کې ستاسو روپۍ چې دی دا بندېدی هم شي. که کومو کسانو ته نه میلاو شي نو هغو ته هم په راتلونکي وخت کې میلاویږي. نو په دې خبرو عمل کول چې دي دا تاسو له لازم دي، ځکه که دغه کارونه تاسو وکړل نو تاسو ته په راتلونکي وخت کې بیا دا روپۍ نشي میلاوېدلی. نو سیم خو به تاسو په خپل موبایل کې ښودی، او ځینې کسان د اکاونټ په باره کې هم تپوس کوي. نو د سیم په باره کې دا ستاسو د ټول لپاره اهم معلومات دي چې په دې باندې تاسو ځان چې دی دا پوه کړئ، داسې نه چې سبا ورځې تاسو ته د دې نه مشکله چې دی دا جوړه کړي. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم رسي، ځکه زیاتر داسې غریبانان دي چې اکثر د هغو روپۍ بندې شوي، د هغوی موږ د خپلې روپۍ وس څنګه ازادي کړو. نو چې روپۍ له کله بندې کړئ که نه دا دوباره بیا نه ازادېږي، بیا به تاسو د هغې لپاره 2 کاله صبر کوئ، 2 کاله پس پر رجسټریشن کوئ، بیا به دوباره دغه مشکله تاسو ته جوړېږي. نو چې د وس نه تاسو پوه وئ نو سبا ورځې به دغه مشکله چې دی دا به تاسو ته نه جوړېږي. ځینې کسان وایي ته خبرې پکې زیاتې کوې، نو تفصیل دا دی چې په تفصیل تاسو پوه شئ. چې تاسو نه یې پوه، زه درته ډاري کوم چې پلانی کار داسې مه کوئ. زه تا ته اوس وایم چې 1000 روپۍ لوډ ورته مه کوه. نو چې 1000 روپۍ لوډ مه کوه، ته هلته که په تفصیل نه یې پوه نو سبا ورځې به تا ته مشکلې راځي. نو په هغې کې اول نمبر دغه دا سیم تاسو له کم درکړی دی والټ سیم. نو د دې به تاسو خیال ساتئ اول نمبر چې دا ستاسو نه ورک نه شي، ځکه چې دا ستاسو بټوره په دې کې به ستاسو روپۍ ستاسو هر سره چې دي هغه به ستاسو په دغې سیم کې لکه ټول معلومات چې دي د بي آی ایس پي هغه به تاسو په دغې سیم باندې چې دی په هغې باندې راځي. نو اولنی احتیاط چې دی دغه به یې کوئ. بله چې دې ته به لوډ سیوا نه کوئ. څنګه چې مې درته وویې 1000 روپۍ لوډ دی، نو د 1000 روپو نه به سیوا لوډ چې دی دا به تاسو د میاشتې نه کوئ، ځکه که تاسو سیوا لوډ کوئ نو هغو ته به الریډي هلته پته ولګي چې دا کس چې دی دا مالداره دی او د ده وس کېږي، نو تاسو د دې پروګرام نه چې دی دا ایستی شي که تاسو دغه کار کوئ. یا ستاسو د بینک اکاونټونه یا نور داسې دغی او په هغې کې تاسو دغه نمبر ورکړو، دغه نمبر یې ور واچو او په هغې باندې زیات لوډ لاړو لکه زیاتې روپۍ پرې لاړې رالې نو بیا هم ستاسو دغه روپۍ چې دی دا بندېدی شي. نو په دې سیم باندې چې دی تاسو په دغه کار کوئ چې خالي پرې تاسو ځان له ټلیفون کوئ، خپل نارمل لوډ چې دی دا پرې کوئ، ځکه چې غریب سړی نو هغه 1000 روپۍ چې دی هغه هم د میاشتې نشي کولی، په دیاړۍ کې به هغه 1000 روپۍ لوډ وکړي، خو خالي دومره پیکج کوي چې موبایل چې دی دا ورسره پرې او یا سوشل میډیا لپاره چې دی د هغې لپاره هغه لوډ کړی په 300-400 روپۍ باندې هغه لوډ کړی نو په هغې باندې هغه استعمالوي مو او ټلیفون چې دی دا پې هم کوي. نو که د دې نه سیوا تاسو لوډ وکړو نو دا هم هغو ته دغه ریکارډ ځي او د دې د وجې نه هم بندېدی شي. یا په تاسو ځایونو کې تاسو په دې ځایونو کې تاسو ورکړو چې په هغه ځایونو کې په هغې باندې د روپو لینډین چې دی ډېر زیات وشي، چې زیات پوه شو یا د چا نه قرضه راغستې یا بل څه او ته چې دا زه په بینک کې ږدم یا په خپل اکاونټ کې ږدم نو د دې په وجه باندې هم ستاسو دغه روپۍ چې دی دا بندېدی شي. نو دا سیم دی د سیم احتیاط وکړئ او سیم چې دی په غلطه طریقه باندې استعمال نه کوئ نو تاسو ته به مشکله چې دی دا به نه جوړېږي. نو دا اهم معلومات مو چې ستاسو سره شیر کړم، داسې نه چې تاسو پرې لوډ او یا اکاونټ پرې جوړ کړئ او په هغې کې زیاتې روپۍ واړوئ راواړوئ نو اوس خو به نه بندېږي. په راتلونکي وخت کې تاسو ته دوباره اندراج میسج راشي نو د هغې نه وروسته بیا ستاسو دغه روپۍ چې دي دا بندېدی هم شي.